کم میزبانو د دې مشاعرې د دې دومره غټو خلکو د دې دومره غټو دماغو چې کم قربه و چا چې راغوستي دي ډیپټي کمشنر نوخار هغه د مشاعرې کې غیر حاضر دی، هغه رانغو. دې ټایم د ټولې ضلعې شاعران شاعر ډېر لوی دماغ دی او دا د قوم ترجماني او ماښام ماسخوتن 11-12 بجو پورې هغه ته راغوستی دی او لرې لرې نه او میزبان بیاني او ډي سي صاحب نو. دا زه ګڼم چې دا د ټولې ضلعې د شاعرانو ادیبانو دا د هغوی توهین دی، بېعزتي ده. نوشهره کلا کې موږ تاسو سره ویډیو شیر کړي د ضلعې بد حالت دی او خلک چغې وهي، خلک سوځي او دلته کې زمونږ چې کوم انتظامیه ده نو هغه دا قسمه پروګرامونو باندې د فوټو سیشن دپاره د خلکو په زخمونو باندې مالګې اچوي. او علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم. ګرانو کتونکو دې ټایم کې مونږ ګورنمنټ بوایز کالج نوشهره کینټ هغې کې ولاړ یو او دلته ډسټرکټ ګورنمنټ زیر اهتمام امور نوجوانان زیر اهتمام د هغې یو غټه مشاعره ده. په دې مشاعره کې چې څومره د مختلفو محکمو اهلکار دي افسران دي هغوی شرکت وکړو. ډیپټي کمشنر نوخار د دې مشاعرې اهتمام کړی، انتظامي سربراه د دې ضلعې ډیپټي کمشنر دی او هغوی د دې میزبان تصور کیږي. دلته کې لږ ساعت مخکې ډي پي او نوشهره او نور چې څومره اسسټنټ کمشنرز وو هغوی هم شرکت وکړو. د ضلعې د مختلفو علاقو نه د جړوبي، سپین خاک، نوالي، نظامپور او رسالپور، خیشکې، اکبرپوره مختلفو علاقو نه شاعران ادیبان هغوی راغل، هغوی خپل کلام پیش کو موجوده حالاتو باندې او خپل چې کومه شاعري وه هغه یې پیش کا. خو دې ټایم کې زه چې کوم بنیادي سوال اوچتول غواړم هغه دا دی چې کم میزبانو د دې مشاعرې د دې دومره غټو خلکو د دې دومره غټو دماغو چې کم قربه و چا چې راغوستي دي ډیپټي کمشنر نوخار هغه د مشاعرې کې غیر حاضر دی، هغه رانغو. دې ټایم کې آخري چې کم محفل دی آخري شاعران دي هغه دې کې خپل کلام پیش کوي او درنګ ساعت له دا ختمېدو واله دی. نور چې کوم افسرانو د قربه د غیر موجودګۍ د وجې نه هغوی هم دې کې دلچسپي ختمه شوه هغه لاړل او چې کوم شعرا راغلي و کوم ادیبانو هغوی هم هغه دلجویي ونه شوه چې کم قربه او کم میزبانو او کم انتظامي سربراو نو د هغه غیر موجودګي هغوی ښه محسوس نه کا، د هغوی چې کوم د هغه جوش و خروش هغه ښکاره نه شو. او دې سره سره جزت سوال اوچتومه چې دې ټایم کې نوخار د جړوبې، نوالي، نظامپور، رسالپور، خیشکې او اکبرپوره دې پورې پوره نوخار هغه د ډینګي، ملیریا سره سره نورو مشکلاتو سره ښکار دی او په داسې صورتحال کې ضلعي انتظامیه دا جشن مناوي دا څه شی دی او دا دومره غټ اماونټ دومره غټې پیسې هغه په مشاعرو باندې خرج کیږي. همدې ټایم کې په هسپتال کې چې بجلی نشته، نن میا عمر کاکا خیل د هسپتال دوره کړې ده او ایمرجنسي بد حالت و هسپتال انتظامی صورتحال خراب، هسپتال کې ایمرجنسي کې ادویات نشته، ډینګي صورتحال سره هلته کې سنجیده سوالونه اوچتېږي. په نوشهره کلا کې موږ تاسو سره ویډیو شیر کړي د ضلعې بد حالت دی او خلک چغې وهي، خلک سوځي او دلته کې زمونږ چې کوم انتظامیه ده نو هغه دا قسمه پروګرامونو باندې د فوټو سیشن دپاره د خلکو په زخمونو باندې مالګې اچوي چې خپله خوشحالي مناوي.